زما عزتمندو اکثر ملګري دا تپوس کوي ویډین کې د پاره څه وظایف راته وښایه نو الحمدلله ثم الحمدلله مونږ له مریضان راغلي دي هغوی له مونږ دم کړی دی او ورته هم یو ورکوټې غونته پیاز دام دم کړی دی هغه پیاز سره الله جل شانهو د هغوی د ډنګ مسله چې کومه وه که وینه کمیږي سپینه وینه کمیږي د بعضې خلکو د بعضې خلکو تبه وي تبه نه بیخي نه پرېږدي هغه تبه پرې ډېره زیاته وي زور سره وي انسان یې بیخي بېدمه کړي وي نو زما عزتمندو د ډینګ دپاره چې ډینګ کې کومه بیماري ده دې دپاره یو ورکوټې پیاز به راواخلئ د انډې برابر یا د انډې لږ شانتې غټ دومره پیاز راواخلئ او په هغې باندې صرف یو 7 آیتونه ویلي هغه آیتونه پې ویلي آیت شفا او یو سلام قولا من رب الرحیم دغه آیتونه په دې باندې ویلي او دغه پیاز بیا ټوله ورځ کې خوړل دي لږ لږ دي خوري کچه پیاز همدا شانتې دي خوري بغیر روټۍ نو انشاءالله دی چې دا پیاز 3 ورځې خوري 3 ورځې پر به د ډینګ کې مکمل ختمېدلی لا په حکم سره الحمدلله ما ډېر مریضان دم کړي مریضان له موږ دغه څیز وکړو او الله تعالی ورسره ښه کړل نو دغه پیاز سره به الله تعالی دغه تبه هم ختمه کړي او دغه کم ډینګ کې مسله کومه وینه کمیږي دا سپینه وینه او دنه به هم ورته نجات الله تعالی ورکړي ورته دغه وینه به هم خپل ځای ته راشي او دغه ډینګ کې مسله به هم الله تعالی ختمه کړي هغه آیتونه دا دي که زما دا ویډیو په تاسو ته ښه لګي او مخکې مسلمانانو ته فایده رسي نو دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړي ښه طریقه دا ده چې ورکوټې پیاز به راواخلې هغې نه پوستکي اغړه کړي او په هغې باندې به دا آیتونه ووایي آیت شفا ویشفي صدور قوم مؤمنین وشفاء لما فی الصدور یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء دا آیتونه په 21 پیره چوف کی 21 پیره روزانه په یو پیاز باندې چوف کولی او دغه رنګ 21 بار سلام قولا من رب الرحیم دغه ویلی او دې سره یو آیات بل اضافي وکړي قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم دا آیات د تبې دپاره هم ډېر مفید دی او دغه رنګې نورو بیمارو کې هم کار کوي دغه آیات ورسره هم 21 پیره ووایه اول او اخر 11 بار درود شریف او بیا په دغه پیاز هم دم که ځان سره اوبه کېده یو بوتل اوبه جګ کې یو بوتل کې وي هغه اوبه پې هم دم که هغه اوبه بیا سکه او دغه پیاز ټوله ورځ کې یو پیاز ختم که دا وظیفه صرف 15 ورځې یا 7 ورځې کول دي انشاءالله 7 ورځو ته به نه رسي تاسو په 3مه ورځ باندې الله تعالی تاسو ته به دې نه شفا درکړي انشاءالله که زیات نه 15 ورځو ته خو 7 ورځو نه زیات نه رسي الحمدلله موږ دا خلکو ته دم کړي دي الله رب شفا ورکړې ده الله تعالی دې زموږ ستاسو حامي او ناصر وګرځېږي الله تعالی دې موږ تاسو د داسې بیمارونو وساتي چې د هغې لا علاج بیمارۍ الله تعالی دې موږ تاسو لا علاج بیمارونه وساتي او الله تعالی زموږ ستاسو حامي او ناصر وګرځېږي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته